دا زما ستا خوش نصیبي ده چې موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دین لپاره الله پاک روچت کې زموږ د څه خدمت والی او بیا د عقیدې خدمت والی. یا ساتئ نن د مغرب وار ستا د بچی حواله سره پدې دی چې د په عقیده باندې عمل کوي. الحمدلله زموږ د مدرسو بچی ګوره قادیانان نشي ګمراه کولی چې مدرسې د قادیانې رانوځي یو ماشوم له پیسې ورکړي د دنیا لالچ دی بوله دا خوله ماته کړي دا شیطان هم سړی پیژني پېښ دا قادیانان څوک ګمراه کوي زموږ په یونیورسټو کې زموږ په کالجونو کې زموږ نونهال بچي چې دي زموږ دغه سرمایه چې ده دی پسې ځي او دی ګمراه کوي چونکې دي ته نالج نه علم ورته نه ورته احمدي مسلمان شه زه تا انګلند ته بوزم نیشنلټي در کوم کاروبار دله برابروم جنې به هم دله درک دا لالچونه ورکوي نو هغه ته خو د قادیانانو د خطرناکۍ پته نه یا مسلمان یا احمدي مسلمان دا ظالمان ځان ته احمدي مسلمان وایي خو سړی احمدي مسلمان دی که نه نو دنیا واخلي او خپل دین خرڅ کړي او تباه برباد شي او زندیق ته جوړ شي او چې دغه شان جلسو کې ناست دي نو د خپلو علماو د خولې نه خبر شوي چې یو د قادیانیت دا فتنه خطرناکه فتنه ده نو بیا دې ځان بچ کوي. زموږ د شیخ ملتون یو واقعه ده یو ملګری امام دا محلې هغه راته په خپله دا واقعه بیانه کړې ده چې زموږ د محلې یو هلک یونیورسټۍ کې سبق وي یو ورځ راغی ما ته د قادیانان څنګه خلک دي ما ورته د دې ټول تاریخ بیان کړم ما ته بس مولوي صاحب زه پوه شوم وي ما وایي چې داسې هلکه خبره وایي ما ته وایي د ډېر غټ مصیبت نه بچ کړم وی بیا راته چې ما سره په یونیورسټۍ کې یو جینۍ سبق وایي او هغې به ما ته په تمین یم او دی وایي چې زه دا سره نکاح کول غواړم او 3 میاشتې وشوې زما کور کې ته راغلی ده زما د خویندو میندو سره مونږ کره اوسېږي تا سره نکاح کوم زه به سوچ کوم زه اوس الله نکاح نه کوم ولې اوس تا د دې خبرو نه ما ته پته لګي چې دا قادیانان څومره خطرناک خلک دي دا جینۍ قادیانۍ ځان ته احمدي مسلمانه وایي او ما ته وایي چې ته ما سره نکاح وکړه انګلند ته دې بوځم د هغه ځای نیشنلټي در کوم او هلته له کاروبار روانوم او د دنیا لحاظ سره به ته د ذرې برابر په خفقان کې نه مزې به دې مزې دا خو شکر دی چې د تاسو علماو زه پوه کړم د دې غټ مصیبت نه م زه بچ کړم او بیا هغه مولانا صاحب ما ته ووایي وی دا جینۍ 3 میاشتې پس ته تلو په سرو سترګې جړل ځکه چې د هلک ورته وایي ته مسلمانه شه زه به تا سره نکاح وکړم نو هغې ورته نه ته د ما دین قبول کړه نو هله به نکاح کړو دین هغې د مسلمانانو نه قبلو وی په سرو سترګې جړل او په دې طریقې سره رخصت شوه د قادیانیانو د ښکار کولو مختلفې طریقې دي یو همه طریقه پکې ګورې دا د یاد ساتي تاسو یونیورسټو ته لاړ شئ مدرسو کې خو زمونږ 5% سبق وایي 95% زمونږ بچي نونهال هغه په یونیورسټو کې دي هغه په سکولونو کې دي دغه بچي دغه نسل بچ کې ګوره یاد ساتي دا نسل د قادیانیت د خطرناکې فتنې نه بچ کې بعضې خلک مونږ ته وایي یاره په تخبې کې خو قادیاني نشته تاسو قادیانانو خلاف جلسه کوئ وروره دا صرف د قادیاني خلاف جلسه نه ده بلکې دا د ختم نبوت د اهمې عقیدې د خبرولو دپاره جلسه ده که قادیانی یو ځای کې یو کني الله دې کې چې په تمامي دنیا نه ختم شي لیکن د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ نه بیا هم خلک خبرول واجب دی او ضروري دی ګوره یاد ساتئ قادیانی دلته نشته کېدای شي چې د دوکان کې د پروډکټ پروت وي یا ساتئ یو اسلام دی یو د اسلام نه علاوه نور قومونه دي لکه قادیانان او عیسایان یهودیان د اسلام ملا چې ماتې هغه به په څه ماتې تاسو ته پته شته د کفارو د پته ده هغه به ماتې په دې چې دوی د ایمان نه لرې کې او د کفر ملا چې ماتې نو دا به په څه ماتې چې د دې معاش تباه برباد کړي نو که تاسو غواړئ چې د قادیانانو ملا دې ماته شي د دې د پروډکټ سره اختلاف وکړئ او دا بالکل استعمال نه کړئ چې ستاسو د تخبې په دې لوی بازار کې چرتم د قادیاني د کپنۍ جوړ شوي یو څیز نه خرڅي او چې چرته ځم په سفرو کې تاسو اکثر چې په موټروی باندې ځئ نو دلته د قادیانانو سامان وي په دې سټورونو کې هغو ته دعوت هم په ښکلي مثبت انداز باندې ورکوئ چې تا ته پته چې دلته زما خبره ځای نیسي یا د دوکاندار سره ستا پېژنګلو ده ځکه خو هم زموږ مسلمانان وروڼه دي هغې سره تعلق جوړ کړئ ته وایي ګوره د قادیانانو دا څیزونه مک ده دا خو ستا آخرت تباه کوي انشاءالله ستا به خبره ځای نیسي د جاز کتلم په سفر باندې نو په دې بعد ایجادونو کې باقاعده دوکانونه وي سامان ګرځئ جوسونه خرڅئ څه نو ما دغه دوکان یې راوړه نو ما ته وایي چې ته څه اخلې ما زه خو به جوس واخلم
مې پسو پتو وی موږ سره خجو شته مې سړي وی شیزان د قادیانانو ناغه چا چې ما ته تعارف کوغه د مصر او عربي باندې پوهیدا مې تعرف القادانيه مته لا اعرف مې دا خو د هغې کپنه جوړ کړي دي د کائنات عظیم الشانه خطرناک ترینه فتنه ده ته د دې پروډکټ څنګه خرڅوي دا خو د یهودو او د عیسایانو هم خطرناک دي ځکه د یهودي مثال له هغې مار دی چې لرې دی په شیشه کې بند کړی دی تا راټک نه درکوي د قادیاني مثال له هغه مار دی چې ستا په لستوڼي کې لبېږي پته نشته کلی د لټک درکو نو ما یې د دې نه ځان بچ کړي نو ما ته بیا وایي ډېر په مینه مې ورسره خبره وکړه بیا دا ما تپوس تعارف تفصیلي خبرې تا سبق کم ځای ویلی د عربي څنګه وایي دا تعلق مې جو سره جوړ کړو ما ته دا خدمت وکړه که نه ما ته زه به خپل پایلټ سره خبره کوم دې نه پس به دې سره بایکاټ کوم نو دا انداز به اختیاروئ چې د قادیانانو پروډکټ ستاسو دوکانونه ختم شي چېرته چې د دوکان کې د هغې د کتنې جوړ شوي غوړي خرڅ نه شي دا د پیغمبر په هغه نوم باندې غیرت کول دي او ستاسو علاقه غیرتي مسلمانان زمون په مردان کې یو کس د قادیانانو نه مشموم د دې یو کمپني نه سامان اخیستی و ستاسو د کلي یو دوکاندار ما بس ټلیفون وکړو مولانا صاحب د پلانکې د دې بازار تاجر دی د تخبې د قادیانانو سامان خرڅوي ما یې ته راشه امې ځان سره کړو کسان مې کېنول هغوی سره م خبره وکړو د قادیانانو پروډکټسو پوره بایکاټ وکړي زمونږ خو هغوی سره دونه پیسې بندې دي ما یې پیسې ته روغ او بل ایجنسي والا سم ولا خبره وکړه د بل ځای نه مو ته ایجنسي واغسته چې ستا تاوان ونه شي او دا مې ورته ووایي چې په الله مې د قسم اوس به الله نه خرابوي نور به په بره ځي او نن هغه نور په بره روان نو انشاءالله داسې به کوو که نه یو ناشته خبره درته کوم د قادیانیت خلاف چې کومه جلسه ده د ختم نبوت د تحفظ چې کومه جلسې دي دې کې ګوره د هرې پارټۍ ولې شرکت کولی شي کو هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي خو چې دا کلمه وي لا اله الا الله محمد رسول الله تاسو د لاس ته نیسئ را ضرور